पहले अदब सीखो और फिर इल्म सीखो. को د چا په جون کې ادب نه کنه نه یاد ساته چې دغه کس د شریعت پرانا کې زتا ته وایم چې دغه کس د اهمیت شریعت نه ورکي. ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي پہلے ادب सीखो और फिर इल्म सीखो. حضرت عمر رضی اللہ فرمائی پہلے ادب سیکھو اور پھر علم سیکھو. نو تو سوچو که دا ادب دون لوی اهمیت لري چې حضرت عمر سے فرمائی تا اول ادب زده بیا علم زده غره. تا علم زده او ادب د سره نه نو یاد ساته. په دې وجه وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی ہر شے کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کا علم و ادب ہے. حضرت علی سے فرمائی د هر یو سیس قیمت وی او د انسان قیمت څه ده داغه ادب ده داغه علم او ادب ده. په انسان کې چې ادب وی کنه نو دا د قیمت ته. تاسو وګورئ کنه تاسو په دې خپل معاشره کې وګورئ کوم انسان کې چې ادب وی نو هغه سره خلک سونه مینه کوي سونه صفاتونه کوي. په دې وجه خو فرمایي وی الادب جنة للناس. الادب جنة للناس. ادب انسانوں کے لیے ډال ہے ډال. لکه تاسو ګورئ کنه دا جنگجونی دا په جهاد کې چې جنگيږي نو دی کې دوه خبرې یو دی سره توري او یو دی سره ډال. نو تاسو ماته یو جنگجو دی د سره خو تور شته خو ډال وسره نشته نو دی به خامخه لکه دی به هغه شانتي زړورتیا نشي کولی د هغه بل کس په شان چې د چا سره ډال دی ولی هغه سره ډال دی. نو یو سړي سره تورم د ډالم دی د توري بس کمالي د توري په ذریعه سره به دی په بل حمله ورکیږي په بل باندې به دی حمله کوي او د ډال په ذریعه سره به دی د هغه مخاطب کس چې بل کس سره دی جنگ کې د هغه نه به دی د ډال په ذریعه سره ځان بچ کوي. نو چې د سره ډالم یو د سره تورمي نه بیا به کار کیږي خو که د سره توره یو ډال وسره نو بیا کار ځکه نه کیږي. دی خو به یو کس ټیک ته یو کس باندې به دی باری شي خو دا چې د سره ډال نه نو دی به د بل نه ځان څنګه بچ کوي. پهلې ادب سیکھو پھر علم سیکھو. نو دا ادب د انسانانو دپاره ځکه ډال دی چې دغه مثال ته سوچ وکړې نو په خپله به پوه شي چې د ادب د انسانانو دپاره څنګه ډال دی. مشهور قول دی لا میراث کالادب. مشران فرمایي ګوره د ادب په باره کې به موږ د مشرانو نه تپوس کوو. د ادب په باره کې به موږ خپل اکابر ګورو چې زموږ اکابرو د ادب په باره کې څه ویلي دي. مشران فرمایي لا میراث کالادب. ادب جیسی کوئی میراث نہیں. نو په دې وجه د ادب دونه ډېر لوی اهمیت دی. ور یاد ساتئ بچې نو ګوره که جون تېروې نو د ادبونه به کار اخلې